کله چې مسلمانان په لومبي ځل باندې د پیغمبر علیه السلام سره بعض خلکو ایمان راوړو مسلمانان شو، نو بعضې د مکې غټو کافرانو په دې مسلمانانو ظلمونه شروع کړل. په دې غټو کافرانو کې یو لوی کافرو چې د هغه نوم امیه ابن خلف، دا د مکې په تاجرانو کې سوداګرو کې مالدارو، د منډو خاوندو، سرمایه‌دارو او د مکې یو لوی سردارمو، او دا مشهور صحابي چې تاسو ټولو د ماشومانو لویو په نوم په خولې د هغه نوم چلیږي، حضرت بلال رضی الله عنه، دا د غلام د په قبضه کې و. نو د غلامۍ جون خوړې سخت و، د مخکې نه دا غلامي را روانه وه. نو دې ظالم به حضرت بلال سره ډېر ظلمونه کول، حالانکه د هر چا خپل دیني، د هر چا خپل مذهبي، نو ظلم نی پکار، زیاتی نی پکار. نو حضرت بلال باندې به دومره ظلمونه کول چې تاسو هغه تاریخي واقعه اورېدلې دي. هلکانو له به یې ورکو او دې د مکې نه بار وباسئ او په شګو یې سملوئ او په سینه وله درنې درنې ګټې کېدې. دی به په شګو سملو او په سینه به یې وله درنې درنې ګټې کېښودې، او چې کله به وجود زخمی شو په هغه زخمونو کې به ورته شګې چولې، او جامې به د غریب نه وویستې او د غنو څانګې به یې وړوله ورکړې، لکانو له ویشه به په دې یې وهې. هغه د غنو په څانګو به یې ووه او دې غریب به د مکې په کوڅو کې ترې منډې والې، واړه به ورپسې وي او نخره یې ترې جوړه کړې وه. ګوره څومره ظلم یې وکړ. الله خو وروستو د حضرت بلال مدد وکړ. ګوره د مظلوم الله مدد کوي. یو ځل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره روانو او په دې بلال دا نخرې کېدې او یو ټکي به یې ورته وی چې بس دا زوړ خپل دین ته راشه، د پلار نیکه دین ته، نو پرېږدو دې غږ درته نه کوو. هغه به هماغه چغه واله الله احد، چې الله یو دی، الله شریک نه لري. نو ابوبکر په لاره روان او د سره دا نخرې کېدې، نو هغه د مالک ته وله وی د امیه ته وی دا خرڅی خو نه، هغه وی راشه خرڅې که په ده څوک څه کوي، د رنګ نم تور دی، د کار روزګارم نه دی، ټوله ورځ دغه منځونه دي او دغه چغې دي، وی خرڅومې. نو د خپل اندازې نه زیات قیمت یې ورته ووی. حضرت ابوبکر هم په هغه قیمت واغېسته چې واغې د ظلمونو نه خو خلاص شو، ځکه اوس خو دا کافر د غلامۍ نه ووت، اوس خو څوک ظلم ورسره نشي کولی. نو دا بلال حضرت ابوبکر ته وی ابوبکر ځان له دی غشتې مو که الله له دی غشتې مه؟ که دې ځان له غشتې مه نو ما ته کار ښایه چې څه کار یې کېدله شروع کړم، او که دې الله له غشتې مه نو ما او خدای پرېږده، بس پرېمېږده ما خپل خدای ته چې د خپل رب عبادت شروع کړم. حضرت ابوبکر ورته وی نه بلاله، ما ځان له نه غشتې، ما الله له غشتې. زه ته پیشه و الله دې پیشه، بس آزاد یې که. نو چې حضور پاک پې خبر شو نو رسول الله مبارک ډېر زیات خوشحاله شو او حضرت ابوبکر ته سووی وی ابوبکر سیدنا، ابوبکر زمون مشر دی، زمون سردار دی، و اعتق سیدنا، او زمون سردار ازاد که. ګوره بلال ته خپل سردار وی.
بهر کې اخو الله دا ظلمونو نه خلاص کو او الله پاک بلال له دومره لویه مرتبه ورکړه چې د رسول الله مبارک مؤذن او بانګي د خدای پاک جوړ کړ داسې لویه مرتبه ولا الله ورکړه او رسول الله مبارک ورته یو ځل فرمایي وی بلاله چې زه کلم جنت ته تللی ما کلم ځکه حضور پاک په خوبونو کې ډېر کرته تللی دی نو ما د خپل ځان نه مخکې ستا د پیزار کشار اورېدلی دا ګوره لویه منقبت دی لیکن هغه امیه چې کوم ظالم و هغه سره خدای څه وکړل په مکه مکرمه کې یو صحابي حضرت سعد د دې امیه او د سعد یو بل سره دوستانه تعلقاتو دواړه مالدارانو نو سعد چې به کله مکې شریفې ته راغی حج لا یا عمرې لا یا تجارت لا د امیه سره به دیرو دوست دی او که دا امیه به کله مدینې ته لا یا د مدینې په لاره به تېرېده نو سعد سره به یې دمه کوله هغه سره به یو بل سره دوستانه تعلقاتو نو چې کله حضور پاک مدینه شریفه ته تشریف یاوړو حضرت سعد خدای پاک مسلمان کړ چې مسلمان شو نو د اسلام نه پس راغی مکې ته چې عمره به وکړم نو ته خو وایې چې د امیه سره مې دوستانه ده هغه سره به دیره شمه نو چې راغی مکې شریفې ته او د مکې خلک د مدینې خلکو ته ډېر غوسه و چې تاسو زموږ دشمن بوته او هغې لمپنۍ ورکړه حضور پاک او د هغه ملګري ډېر ورته غوسه و نو چې دا سعد راغی مکې شریفې ته او امیه سره دوست اوس خو امیه کافر دی سعد مسلمان دی حالت بدل شوی دی خو خیر دوستانه خو د مسلمان او د کافر هم په میانځ کې وي تجارت خو مسلمان او کافر هم یو بل سره کولی شي نو چې راغی نو د امیه خو پیو سعد چې دا ماته او د مکې خلک غوسه دی ځکه مونږ رسول الله مبارک او د هغه ملګرو له امن ورکړی دی نو د سعد امیه ته وی چې هلکه داسې ټیم وګوره چې خلک پکې نه چې زه لاړ شم او د بیت الله طواف وکړم وی ښه نو د غرمې په وخت کې عموما خلک ودي او بیا د مکې غرمه ډېره ګرمه وي سخته وي نو دواړه ووتل د غرمې چې غرمه به څوک ني او دی به پټ طواف وکړي او بیا به ځي مدینې ته اړو څوک به د خبر نه شي نو چې څنګه روان شو طواف لا نو چې چا نه یریدلو مغه وله مخې له ورغی چې ابو جهل دی ابو جهل خو پیژنده دا مالدار خلق دا سرداران خو یو بل پیژني ابو جهل امیه ته ویل لکه دا څوک دی سعد نه دی وی دی نو ابو جهل خو شیطانو نو آواز یې پرې راوویسته وی ښه تاسو زمونږ دشمنانو له پنۍ ورکړې ده هغه هم بوتلل مدینې ته او ته زما په کلي کې په امن ګرځې بېغمه ګرځې قسم دی چې زما د دې مشر امیه میلمه نه وي چې تا سره ما کتلی خو د ده میلمه نو غږ درته نه کوم نو سعد خو یو قوم مشرو بهادرو هغه ورته وی ای ابو جهله ټیک ده چې تا به ما په مکه بند کې خو ګورې زه به دې په داسې لاره بند کړمه چې چا به ردې نه سخت دی که تا زه بند کړمه نو زه خو عمرې له به نه راځم ما نه به خدای ډو تپوس نه کوي ولې بس دشمن به دې نه مې پرېږدي خو تا به زه شام ته چې ته ځې نو زمونږ د مدینې خوا کې ستاسو لاره ده نو زه به هغه لار در باندې بنده کړم نو شام نه خو ستاسو ټول غنم او ستاسو غلا او تجارت خو په شام دی نو تاسو باید د تجارت لاره بنده کړم چې پته راته ولګي یو بل سره دوی خبرې ترخې شوې
نو دې کې دا امیه پوه شو چې یاره اسې نه دا ابو جهل ما نه خفه نشي چې ستا میلمه دی ما خو ستا په وجه ته صبر وکړه خو دې خو په مونږ اواز راوچتی نو دا امیه د خپل دوسته سعد ته وایي ای سعده ګورې زما په وجه درته غږ نه کوي نو تاله هم خوند درکړه دا ابو جهل زمونږ د دې ټولې علاقې سردار دی نو په دا اواز مه راوچتوه و د دې اواز راوچت کړه سعد خفه شو چې د خدای بنده ته خو ستا میلمه ما زمو ستا تعلق دی نو تاله په کار داري چې ابو جهل ته وایي چې دا زما میلمه دی ولې ورسره بحثونه کې نو بجې د هغې چې هغه ته نشي ویلی نو ما باندې اواز راوویسته لکې دا ووایي نو په دې کې بیا ابو جهل سعد امیه ته ویوي ته خو به غږ نه کې تو کشو نه کې ستا متعلق رسول الله مبارک فرمایلی دی چې امیه به وجنو ستا متعلق هغه دا خبره کړې ده او تا ته پته ده چې هغه رښتیا وایي دروغ نه وایي خیر دغه وخت کې هغه معامله رفع دفع شوه او سعد راغی مدینې شریفې ته ابو جهل خپل کور ته لاړ او امیه چې کور ته لاړ نو ښځې ته وایي ښځې هغه زما رور یسریبي مدینې والا د هغه خبره خو به تا ته نه رسېدلې تا به نه اورېدلې نه څه وی هغه خو وی چې رسول الله مبارک زما متعلق ویلي چې امیه به وجنو او ښځې قسم په الله چې پیغمبر علیه السلام دروغ نه وایي خو رښتیا وایي و یره پې ولګې ټټنګ پې ولګې ښځه ورته وایي مړه ما یارېږه ټیزه نه یارېږې ته بارموزه هغه دلته نشي راتلی ولې یارېږې یاره وی والله لا یکذب محمد قسم په خدای هغه خو دروغ نه وایي او دا خبره د خولې نه وتېده اوس به څه کوي بس فیصله یې په دې وکړه چې زه د مکې نه بهر نوځم هغه دلته نه راځي بس خبره خلاصه شو د خدای شان ته ګوره دې وخت کې د بدر غزا جوړه شو او د ابو سفیان قافله چې د شام نه راتلل نو مسلمانان هغې پسې وتي نو هغوی یو سړی راولېږه او په مکه کې اعلان وکړو چې ستاسو قافله لوټ کېږي او مسلمانان په حمله کوي نو تاسو مهرباني وکړئ خپلې قافلې له روضې د هغې حفاظت وکړئ ابو جهل لښکر جوړ چې لښکر یې جوړ کړو امیه ته ښځه وایي امیه خبره دې یاده ده د سعد وی یاده میرا ښځې نظم دوی به دې زه نظم خو ابو جهل خو شیطانو هغه لکې سوچ کوو چې زه ځم نو ته به رانه سینګ پاتې کېږي نو راغی امیه پسې څنګه چل دی وروره مسله به څنګه وي امیه وی زه خو ناجوړی یم او بیمار یم زه خو نشم تللی او د ځان په ځای که ته وایې چې یو غلام د سره ولیږم که دوه وی درې نوکران به ولیږم او زه ناجوړی یم نشم هغه پوه شو ابو جهل چې سړی یره یې غشتی نو ورپسې جرګه راوسته دا واړه ځي او ته بوډا به نه ځې بیا ورپسې د ځوانانو جرګه بیا اخره کې د بوډاګانو جرګه راوسته چې دا ټول بوډاګان دي او ته پاتې کېږي دا خلک به د پورې خاندي د خدای بنده امیه غریب مجبور کا چې مجبور یې کا وی یاره ښځه وي ټیک ده وی یو ډېر اعلی اسخله مخا چې په ټوله مکه کې د هغې نه اعلی اسني نو هغه ته خو یړه کې دا واچول چې اعلی اس اخلم چې جنګ پې وکړم خو د دړه کې دا و چې اعلی اس واخلم چې په لاره تاسو نه پرې راوتښتم نو ښځې ته وایي ښځې ځمه وی هغه خبره دې یاده نه ده تا نه وی چې د مکې نه بار به نوځمه وی ښځې له غوندې ورسره ځمه او چې دوی شپه شي وده شي راوبتښتم ابو جهل خو پیو چې دا خبیث په دې لار کې نه تختی نو هغه یو څو الکان په ده مقرر کړل چې تاسو به دا ډیوټي وي چې دا کاکاجي درنه اونه تختی
نو قافله خو ځای په ځای دمه کوي. نو چې قافله روانه شو یو ځای کې خیمې خښې کړې دمه کوله، نو امیه دا چلو که چې ځان ته اس نږدې ودراو، اوښې نږدې ودراو، او دی سوچو چې دا خلک وده شي بس په اوښ بخ پواړم او تختم به واپس مکې ته. د خو بیا ابو جهل هلکان مقرر کړي نو چې دی څنګه اوښې ودرولې او خلک وده شو، دی راپاسېد. هغه هلکانو رامنډه کړې، کاکاجي څه کوې؟ او دا خو هلکه دا هلکان ویښ دي. کاکاجي څه کوې؟ لوټه پکاري چې دله راوړو او دس ماته چې د سره لاړ شو شپه ده او کبل سرکوزو تاسو څه کوئ؟ زه اوده شی داسې راپاسېدم. نه موږ ستا خدمت ته ولاړ یو، که ستا حاجتي څه ضرورتي او ستا موږ له خوب نه راځي، ستا خو مشرانو ده دي، موږ ستا خدمت ته ولاړ یو. بس دی پوه شو چې دلته خو کار خوند ونه کړ. زه بل ځای کې چې قافله دمه کوي را تختم به، چې بل ځای له قافله ورسېدله او بیا خیمې خښې کړې او خلک وده شو، د اوښ ځان سره خوا کې تړلی و، نو دی راپاسېد. هغه هلکانو بیا رامنډې کړې، کاکاجي څه کوې؟ خیر دی؟ یا سرکوزو تاسو څه کوئ؟ ما پسې نښتې یې. داسې راپاسېدم چکر. نه کاکاجي موږ ستا خدمت ته ولاړ یو، اوبه پکاري، لوټه پکاري، لوټه پکاري، بل څه پکاري موږ تا ته. نه تاسو دې ورته چې نه موږ خوب نه راځي، موږ خو ته مشر یې، موږ کاکا یې. هلته بیا خوند ونه کړ. خو چې کله به دې پاسېده او راتښتېده به هلکان به ورته رامخکې کېدل د دې حده پورې چې بدر ته ورسو. چې بدر ته ورسو جنگ شروع شو، نو دی امیه پس یو دو مسلمانان ورپسې شو او د سره زوی په اوښ شاته سور دی. چې مسلمانان ورپسې شو، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره د دوستانه تعلقاتو. عبدالرحمن ابن عوف ته آواز وکړ، اے عبدالرحمنه اله ما بچ کا، ما نبی علیہ السلام لره سوا. هغه وی اوښ دې ځغلاوه، د اوښ غلو او اوښې درونو دی په خپلم غټو او زوی مې او دوه کسانو نو درون اس خو منډه نشي والی. نو بس دا او مسلمانان ورورسېدل. بس دا چلو که هغه پښتانه وي چې د انسان په خپل سر راشي که نه، نو بیا نه زوی او نه ښځه او بیا بل څه نه پېژني. بوډۍ وه او زوی یې ناجوړ و، نو وی خدایا ما مړه کې، خدا ما دا زوی جوړ کې. د شپې وله ملک الموت راغی، وی ټیم دی پوره دی، وی روغ او رنځور پېژنې او که نه پېژنې؟ ناجوړه مې زوی دی او ته ما پسې راغلی. نو دا د چا په سر نی راغلی. نو چې پوه شو چې اوس خو کار نه کېږي، نو خپې اوچته کړو، زوی ته علمه کړو، لته یې ورکړه، زوی یې شاته وغورځو. مطلب یې دا چې یو به زما اوښ سپک شي نو منډه به وي بچ بشم، او بل دا مسلمانان مې په دې زوی شي زه به ترې بچ شم. خو چې څنګه یې ښکته وغورځو بس مسلمانانو کې دوی له یو دوه درزه ورکړله، خو بېغمه کړو. ده پسې شو، چې ورپسې شو را لاندې کړه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه له آواز ورکړه، عبدالرحمنه څوکم؟ وی اوښ نه ټوپ کا. د اوښ نه ټوپ کړې. چې ټوپ یې کړې، عبدالرحمن ابن عوف راغی، د پاسې پې ځان ور واچو او دا وښودی مسلمانانو ته. چا؟ دا حضرت بلال. هغه سره خو یې ظلم کړی و چې کله دې څنګه مخامخ شو، بلال چغه کړې، غونډۍ ته وخت، لا نجوت ان نجا امیہ، لا نجوت ان نجا. اے خلق هغه امیہ دی، ګورې که دې د نن بچ شو زما خیر نشته. هغه غریب یې دونه یرولو، دونه یې والو. نو چې څنګه په ځمکه پرېوته، نو عبدالرحمن ابن عوف پې د پاسه سملاست.
صحابه وته عبدالرحمن پاس دی وجنو وینا بس پرېږدې دی نبی علیہ السلام له بوزم هغې خو وی که ورو رسید خو ماف کوي ځکه حضور پاک ورحمدلو وی پاسه خو خیر هغې ادې ته نه پاسېده ځان یې پې د پاسه غورځولو نو دې ډېر غټو نو هغې بس د لاندې نه په دې خېټه کې وله توره ورومنډله او بېغمه یې کړه د مارونو دې اندازې ته وګورئ او یا کسان کافران خدای پاک په بدر کې مردار کړل او یا نو چې او یا مردار شو نو حضور پاک صحابو ته وی هلته یو لوی کوی غټ شال وی دا ټول په دې کوی کې وروغورځوئ قلیب بدر نو دا کافران ټول دا یو کم او یا د دنه بغیر هغه خو ټول په کوی کې وروغورځو او د پاسه په خاورې ورویشتې او دې په میدان پاتې او پړسېدلی نو چې دې راښکه کوي ته نو اندامونه به ترې وتل دومره څښا شوي نو حضور پاک ته صحابه وی دې بلا سره څوک وي همدقه هلته پې شګې د پاسه ور واچوي بس پرېږدی دا ولې دا د هغه حضرت بلال د ظلم انجام ټیک د تا خو یو وخت کې ظالمه ظلم وکړه هغې غریب سره هغه بې کسه بې سوکه سره او زیاتې دې ورسره وکړو او نخرې دې پرې وکړه و دې خندل خندل به دې وپورې لیکن الله هغه بلال نه څه جوړ کړو تا نه خدای څه جوړ کړل دنیا کې هم خدای رسوا کړې ذلیل یې کړې مردار شوې او د لاش دې رسوا شو او د قبر او بیا د آخرت رسوایی دی الله ته معلومه ده چې الله به د سره هلته کې څه کوي نو د ظالم انجام ګورې خرابي الله پاک ظالم له مهلت ورکوي 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 خو چې کله راونیسي نو بیا د سمی او د خلاصي لار بلني یو بادشاه په یو علاقه تېرېده نو هلته ډېر ښکلي سیند و ځنګل و یخه علاقه وه د علاقې خوښه شو نو نوکرانو ته یې وی دلته مال یو محل جوړ کړې ځکه ښکلي اوبه هم دي اعلی ابشار هم دی او ځنګل هم دی او سیند هم دی خشته سپینې اوبه دي او علاقه هم یخه ده یو خشته محل دلته جوړ کړه چې د هغې نه ښکلي محل بل نه او چې د چا ځمکه پکې راځي ونیسئ او که د چا کور پکې راځي روان کې دا علاقه مکمل د خلکو نه پاکه کې چې د چا کور هم نه کې د ما محلي بس ټول خلک لګیا شو ګلکاران او هغه زمانه کې چې کوم انجینرانو او کوم خټ والو بس هغې ځای خوښ که بادشاه ورته ځای وخو محل یې شروع یو ډېر شاندار فراخه خشته محل یې وله جوړ که سوچته او په ډېر ښه انداز یې وله جوړ که نو بادشاه ته خپل وزیرانو چې بادشاه سلامت محل تیار شو هېڅ کار پکې نه دی پاتې اوس که تاسو راځئ دې محل ته او د دې محل افتتاح کوئ او یا کډه وله راوړئ نو ستاسو خوښه ده بادشاه په ډېر دوم دام او شایع نشان طریقې سره په خپل قیمتي اس سور شو او خلک ورسره دي لښکر او وزیران او محل ته روان شو چې محل ته څنګه ورنږدې شو نو یو کور د محل سره خوا کې او د محل ته مخامخ یو کچک کور بادشاه دی خلکو ته وی دا څه شی دی وی دا یو بوډی د هغې کور دی او د دې بوډۍ هېڅوک نشته نه بچي شته او نه خاوند شته او نه بیا سرې غریبه ده دا د هغې کور دی تاسو ته ما نه وي چې کورونه ټول روان کړئ چې دلته یو کور هم نه وی ټول هم روان کړل خلک هم دې دی نه وشړل خو دا بوډۍ غریبه وه چې د دې دا کور هم روانه نو دې ډېر وجړل چې زما خو هېڅوک نشته او دلته مې دا یو رکوټې کور دی نو ما سره ظلم مه کوه نو موږ د دې بوډۍ دا کور پرېښود بادشاه وی بوډۍ پکې سي
اله به زه د خپل محل ته وردننه کېږم چې د بوډۍ دا کور روان کې او دا ځای اوار کې او دا خټې لوټې ته خو وغورځوي به د بادشاه اړو به ویل بادشاه دومره جابر و چې واپس لاړ نه وردننه کېږي دا لباس یې ورننه وځکه یا بوډۍ راوغواړه چې په رضی که چې خفه کېږم تاله بل ځای کې ښکلی کور جوړو رضی د بوډۍ کور یې روان که بوډۍ بادشاه خو لاړ محل ته هله به درنه کېږم چې دا کور روان بس فوراً پوج پولیس رالل اړرو او د بوډۍ کور یې روان هر څه لرګي مرګي او خټې لوټې وله تس نس کړلې او میدان یې ورکړ بوډۍ الله ته لاس پورته ګوره ظلم نه پکار دا بعضې دوا مجیبوي بعضې سړی وي خدایه ما وبخې دا هم د الله نه دعا او بعضې سړی د الله صفتونه شروع کړي یا خدایه ته خو ډېر مهربانه ذات ای پروردګاره تا ته خو په غریبانانو ډېر مهربان او خدایه که ته ما وبخې نو ستا پکې څه کېږي او زه خو ډېر محتاج یعنی دونه د الله صفتونه خپې کی او خپله عاجزي ورمخکې کی چې هغه دعا خشته کی او مزیداره کی ښکلې کی نو دی بوډۍ د خدای نه عجیبه سوال وکړو څه وایي یا الله زما دا کور چې روانېده نو خدای که زه نه وم نو ته چېرته تللی وې ته خو وې که او الله چې زما دا کور روانېده نو که زما طاقت نو خدای ستا زور څه شو ستا طاقت څه شو الله دا اوس عجیبه خبره ناشنا سوال الله که زه نه وم ته خو وې او خدای که زما زور او طاقت نو غریب وم بې کسه بې سوکم نو ته خو بې کسه بې سوکه غریب نه وې بې طاقته نه وې ستا طاقت څه شو دا سوال الله ته او دا سوال چې موږ دایم په یو عجیبه انداز وکړو یو نیک سړي عالم له لاړه دا بوډۍ وایي ما سره خو داسې ظلم وشو سوال وکړه دې بادشاه چې خدای تباه کړي هغه ورته وی ولې ستا خدای نه دی څه تا لا سوال چل نه راځي په خپله ورته وژاړه کړه نو بس خدای ته په ژړا شو یا الله که زه نه وم نو ته خو وې چېرته تللی وې ته او الله که زما زور نو ستا طاقت څه شو چېرته تللی چې دی ووی او دی وخت کې بادشاه په اس سورو د محل دروازې ته ننوته په یو لوی شان افتتاح کوله چې په هغه اس د پاسه ملک الموت راغی او سیټ یې وویسته او خبره ختمه شو نه محل ولیده په سترګو نه وردننه شو او نه خوشحالي محسوس کړه الله خو په دې قادر بادشاه دی کولی شي که نو ذکر رسول الله مبارک فرمای اتق دعوت المظلوم د مظلوم د خیرونه ځان وسات فإنه ليس بينها وبين الله حجاب د خدای او د مظلوم د خیرو په میانس کې پرده نشتا حائل نشتا دا ډېر زر قبلیږي نو ظلم به نه کې انسان خو څه کې زمارونه انسان چې په حیواناتو ظلم وکړي په الله خفه کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل وی ما ته الله جنتونه مخولو ما دوزخونه مولیده وی په دوزخ کې مې یو ښځه ولیده او په دوزخ کې پی پیشو چکونه لګول اوس الله په دې قادر دی چې دوزخ کې څوک سوځي څوک نه سوځي او زقوم یو بوټی دی اب په دوزخ کې وي اور به پیړو اثر نه کوي دوزخیانو له به ورکوي په دوزخ کې به دا نیکان خلق ګرځي عالمان به ګرځي عالمان او خپل مرګري به د دوزخ نه وباسي عالم پکې دا دی ورننوځي هغه ته غږم نه کوي حافظ به پکې ننوځي او بعضې خلق به دوزخ نه وباسي شهیدان به پکې دننه ګرځي او بعضې خلق به دوزخ نه وباسي دا خدای شان دی
چاته اور ابراهیم علیه السلام په اور کې پروتو هغه ته غږم نه کړ اور خدای په قبضه قدرت کې دی نو خبره مې دې پورې کوله چې رسول الله مبارک فرمایي یو ښځه مې په دوزخ کې ولیدله چې پیشو په چکونه لګول نو ما تپوس وکړو چې دا ښځه باندې دا پیشو ولې چکونه لګئ وی دې ښځې دا پیشو ساتلې وه او بیا په پنجره کې یا په یو ځای کې بنده کړه نه وله خوراک ورکو او نه پرېښودله چې ځان له پخپله څه پیدا کی او ښکارو کی او څه وخوري نو د هغه پیشو د ظلم د وجې نه رب العالمین دا دوزخ ته ولیږله او په دوزخ کې اقه پیشو په الله پاک مسلط کړو چکونه پې لګي